أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړی دی او نیک اعمال کوي چې د دوی دپاره جنتونه دي وهیږي به د هغې د لاندې نه نهرونه هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دغه جنت نه د باغونو نه من ثمرة میوې دپاره د رزق وقالو هذا الذي رزقنا نو دوی وایي چې دا هغه رزق دی چې موږ ته راکړی شوی من قبل مخکې ور به کړی شي دوی ته یو شانې په رنګ کې ولهم فیها ازواج او د دوی دپاره په دې جنتونو کې بیبیانې مطهرتون پاکې او دوی په جنت کې همیشه وي. روایت د مخکې سردار دی چې مخکې ترهیب و تخویف و یره وه کوم کسان دا کتاب د الله د خدای کتاب نه مني او په پیغمبر باندې ایمان نه راوړي نو هغو له خبرداری ورکړه چې د دوی دپاره اور تیار شوی دی چې د هغې خشاک به انسانان او ګټي او د کافرو دپاره هغه اور تیار شوی دی چې هغه جهنم دی. نو اوس په دې آیتونو کې بشارت دی خوشخبري ده کوم کسان په الله باندې ایمان لري او په پیغمبر باندې په قیامت باندې نیک اعمال کوي نو هغو له دا خوشخبري ورکړه چې د هغو دپاره جنتونه دي چې د هغې د لاندې نه به ودې بهیږي هر کله چې دوی ته میوې او رزق پیدا شي د میوو نه نو دوی به وایي چې دا خو هغه دی چې موږ ته مخکې راکړی شوی او کوم میوې چې دوی ته میلاویږي نو هغه به یو شانې په رنګ کې لیکن ذایقه او خوند به جدا جدا وي بیبیانې به ورته میلاویږي پاکې دوی پکې همیشه وي. نو څلور قسمه نعمتونه په دې آیت کې ذکر شوي دي. کوم خلق ایماندار دی او نیک اعمال کوي نو څلور قسمه نعمتونه به هغو ته میلاویږي. یو جنت دی، دویم د جنت میوې دي، دریم چې کوم دی هغه پاکې بیبیانې دي، څلورم دغه نعمتونه به همیشه د دوی دپاره. د انسان بنیادي حقونه چې دي هغه هم دغه دي چې انسان له رهایش پکار دی نو جنت شو، د انسان دپاره طعام پکار دی خوراکه میوې به ورته میلاویږي، د انسان دپاره نکاح پکار دی نو پاکې بیبیانې به ورته میلاویږي په جنت کې. او که دا هر څه انسان ته دا میلاو هم شي خو چې بیا د هغې د زوال او د ختمېدو خطره انسان ته هغه بیا خوشحاله نه وي خفه وي د دغه نعمتونو نه بیا هغه پوره فایده نشي اخیستی هر وخت هغه سره فکر وي چې دا خو به ختم شي نو آخر کې وهم فیها خالدون. دغه فکر مه کوئ په دې دا نعمتونه چې دي دا به همیشه وي دایمي نعمتونه دا به چرته هم نه فنا کېږي. نو د دنیا نعمتونه سړي ته میلاو شي لیکن هغه ترې پاتې شي که نه ښکلی کوري بنګلی او ښه خوراکونه او نعمتونه قسمه قسم نعمتونه ورته میلاویږي خو دی ترې روان دي ځي تي. نو مرا در منزل جانان چې من و عیش چو هر دم جرس فریاد می دارد که بربنده د محمل ها. په هغه کور کې به سړی څه خوشحاله شي چې هر وخت هغه جرس فریاد کوي چې خپلې کیجاوې تړی او ځئ سفر نږدې دی هغې کې څوک نه خوشحالېږي. د فراق هره لمحه کې په وصال پسې کړېږم د هجران له خوفه جاړم وصالت کې ناقرار یم بې ارامو ته په غم کې هجر وصل دواړه یو دي او دا چې هر ساعت په شور وي زه هم هغسې ابشار یم. نو د دنیا هغه خوشحالي څه خوشحالي نه ده هغه مې هم عارضي دی دایمي نه دی او د آخرت هغه نعمتونه چې دی همیشه دي هغې نه بیا وما هم منها بمخرجین هغې نه به څوک وباسي نه ویستی کېږي به نه
خو دا به د هغه چا دپاره چې هغو ایمان راوړی او نیک اعمال یې کړي. ایمان بنیادي شی دی دا بنیاد دی، بنیاد ایمان. نیک اعمال په هغې باندې له پاسه عمارت دی، آبادي ده. نو چې بنیاد وي په هغې باندې له پاسه عمارت او آبادي نه نو هغه هم بې فایدې او که عمارت وي خو لاندې بنیاد هغه ټیک نه وي، د سړي عقیده ګډه وډه وي نو هغې هم څه فایده نه وي. نو دا د جنت لاره ده، دا دوه اعمال ده، یو نیک عمل او بل ایمان. دا د جنت لار څوک چې ایماندار وي او نیک عمل کوي انشاءالله د جنت لاره ونیوه، دی په دغه لارې باندې ځي جنت ته به رسېږي. نور جنت ته داخلېدل چې دی هغه د الله په فضل باندې به کېږي د خدای په فضل به کېږي د الله په فضل سړی تلی شي جنت ته. او په خپل عمل باندې سړی چې کوم دی هغه جنت ته نشي تلی ځکه چې الله پاک کوم نعمتونه په دې انسان باندې کړي دي نه هغه دی خو چې عبادت شروع کوي چېرته بالغ به شي د هغې نه وروسته د بلوغ نه وروسته به عبادتونه شروع کوي، مونځ به کوي او روژه به نیسي او حج او زکات دا عبادت. د هغې نه مخکې چې کوم نعمتونه الله پاک کړي دي په ده باندې یا وروسته کوم نعمتونه په ده باندې کېږي په دې انسان باندې د هغې بدل دی نشي خلاصولی. که تمامه زندګي دی سر په سجده باندې پرېوځي خو د هغې بدله نشي خلاصولی نو دی د څه شي جنت غواړي. نو جنت خالص د خدای په رحم باندې دی. او نبي علیه السلام هم فرمایي چې تاسو جنت ته په خپل عمل باندې هرګز نشئ داخلېدی د خدای په فضل به داخلېږئ. نو صحابه کرام ووایي چې ته هم په خپل عمل باندې نشي داخلېدی. نبي علیه السلام وایي زه هم نشم داخلېدی په خپل عمل باندې مګر که الله پاک ما په خپل رحمت کې ونغاړي. جدا خبره نو زیری ورکړه هغه کسان ته چې هغه ایمان راوړل دی نیک اعمال کوي د هغو دپاره جنتونه دي جنتونه دي چې د هغې د لاندې نه ولي بهیږي. جنت چې دی جیم نون په عربۍ کې چې کوم ځای کې راځي دا ماده د هغې کې معنی د پټوالي ده. فلما جن علیه اللیل کله چې په ابراهیم علیه السلام باندې شپې تیاره کړه جنه جنان چې دی په عربۍ کې زړه ته وایي دا زړه هم پټ دی او جنین د مور په ګېډه کې چې ماشوم یې هغې ته وایي هغه هم پټي لیدی کېږي نه. میجن چې کوم دی هغه دال ته وایي په دې کې هم جیم او نون دی میجن دال په ډال باندې سړی ځان پټوي د دشمن نه. او جنت چې دی هغه باغ ته ویلی کېږي چې په هغې کې ډېرې ونې او دا ځمکه یې پټه کړي. نو جنت دارالجزا ته هم وایي هغه ځای چې الله پاک تیار کړ دی د بدلې دپاره چې په دنیا کې عمل وکړي او په آخرت کې ورته هغه ځای میلاو شي جنت ته. هغې ته هم جنت څه کوي چې د دنیا د دې باغ سره د هغې تشبیه ورکړله چې د هغې دا ونې ګڼې دي یا جنت ورته دې وجې نه وایي چې هغه هم پناه دی که نه هغه خو موږ نه دی لیدلی لکه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین هېڅ نفس ته پته نشتي د هغه شي چې الله پاک د هغو دپاره پټ ساتل دی چې هغه د سترګو یخوالی دی. نو بیا دلته جنات ویل دي ان لهم جناتنا چې د دوی دپاره جنتونه دي. نو جنتونه عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا ځکه ویلي دي چې جنتونه ډیر دي و جنتونه دي جنت الفردوس جنت عدن جنت النعیم او دار الخلد جنت المأوا او دار السلام علیین دا و جنتونه دي. نو دې وجې نه دا ذکر کړ دي. نو بعضې صوفیان وایي چې موږ له د خدای پاک رضا په کار ده او دا جنت چې دی دا موږ له نه دی په کار په جنت پورې پیشاړي کوي او نو دا غلطه خبره ده. د جنت خو الله پاک تعریف کړی دی په قرآن کې څو ځله او د دې ترغیب هم ورکړی چې خلکو تاسو جنت ته غواړئ. نبي علیه السلام هم وایي چې تاسو جنت الفردوس د خدای نه غواړئ. نو خدای پاک په دغې چېرته رضا کېږي چې د خدای پاک د کوم شي صفت کړی ته د هغې غیبت کوي هغې ته سپک ګوري نو په دې چېرته خدای رضا کېږي. یا بعضې خلک وایي چې موږ له جنت نه دی په کار موږ له مدینه په کار ده مدینه. نو ټیک د مدینه خو یو پاک ځای دی خو دا د دې وجې نه برکتي دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دې کې اوسېده که نه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځای کې آرام کوي او اوس په کوم ځای کې پروت دی دا د جنت ټوکړه نه ده. نبي علیه السلام په خپله فرمایي چې زما د دې روضې د قبر او د منبر ترمنځه دا د جنت ټوکړه ده
نو په هغې کې دی. نو دا غوره ځکه چې جنت ته راغله مدینه. او بل الله پاک ترغیب ورکړ دی قرآن کې جنت ته، یا خلقو سارعوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. منډه وهه د الله مغفرت ته، د الله جنتونو ته چې د هغې پلانوالی چې دی هغه اسمانونه او ځمکې دي، د متقیانو لپاره چې کوم دی هغه پیدا شوی جوړ شوی دی. نو خدای پاک وایي تاسو د خدای نه مغفرت غواړئ، د خدای نه جنت غواړئ، هغې ته منډه کوئ. ادو وایي نه نه زموږ جنت نه دی پکار، ستاسو څه پکار دی چاته به ځئ. یا نور احادیثو کې چې د دې کوم اوصاف صفات بیان شوي دي نو هغه بېشماره احادیث دي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې د الله ارشاد دی چې ما چې د خپلو نیکو بندګانو لپاره کوم څیزونه تیار کړي دي نو هغه نه سترګو لیدلي دي، نه غوږونو هغه اورېدلي دي، او نه د انسان په زړه کې د هغې خیال راغلی دی. او که ستاسو خوښه نو دا آیت ولولئ، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. هېڅ نفس ته پته نشته چې کوم پټ ساتلی شوي دي د دوی لپاره د سترګو د یخوالي نه، هغه دوی ته نه دي معلومه، او نه په زړه کې د هغې خیال د چا راځي، سوچ هم نشي کولی. یا بل حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې اولنۍ ډله چې جنت ته داخله شي نو د هغو د مخونه به د څوارلسمې د سپوږمۍ په شانتې تک سپینې. په جنت کې نه توکل شته، نه د پوزې ګندګي شته، نه فضله بول و براز نه پکې دا شته، او د هغې دا لوښي چې دي هغه به د سرو زرو وي، د هغې مانګزې د سرو زرو د سپینو زرو، د هغې خوشبویانې د عود، او د هغې هغه خوله چې ده هغه د مشکو نه زیاته خوشبوداره، چې د انسان نه خوله وځي نو هغه به د مشکو نه زیات خوشبوداره. او هر جنتي ته به دوه بیبیانې میلاویږي، د هغو دا پانډۍ به دومره صفایي چې اویا جوړي اغوستي نو په هغې کې به پانډۍ ښکارېږي، او په هغې کې دنده به دا مغز چې دی که نه مازغه دا به پکې ښکارېږي، نلي کې پکې دا دغه نه نلی غوندې دا به ښکاري پکې. او هلته اختلاف نشته، بغض حسد به د چا نه وي د یو بل سره، او ټول خلق به د یو زړه په شانتې وي، د ټولو زړونه به د یو زړه په شانتې. سحر ماښام به د الله پاک تسبیحات بیانوي، دا د بخاري شریف حدیث دی. او سهل بن سعد ساعدي رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې په جنت کې سړي ته د یو چابک ځای میلاو شو دا د دنیا مافیها نه غوره دي. دوی زموږ جنت نه دی پکاره. نبي علیه السلام چې یو چابک په مقدار باندې میلاو شي، یو چابک په مقدار نه میلاویږي، څوک لاړ نو ادنا جنتي د دنیا د لسو دنیاګانو په مقدار باندې جنت میلاویږي. بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په جنت کې یو ونه ده، د هغې د سوري د لاندې که هغه سوار چې کوم دی هغه سورلۍ کوونکی هغه ګرځي 100 کاله منډه ووهي نو د هغې سوری نه ختمیږي. یا بل حدیث کې راځي چې د جنت چې کوم دی هغه 100 درجې دي، او د هر 2 درجو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فاصله ده. او فردوس چې کوم دی دا د ټولو نه اعلی درجه ده او وسط درجه ده، او د دې لپاسه د الله پاک عرش دی. د هغه ځای نه د جنت دا دریابونه چې دي خوړونه سیندونه دا جاری دي. نو که تاسو سوال کوئ یا خلقو نو د الله پاک نه د جنت الفردوس سوال کوئ، نو دلته وایي چې بهیږي به د هغې د لاندې نه الانهار تجري من تحتها الانهار، د هغې د لاندې نه به نهرونه بهیږي. یو بحر د عربی کې بحر سمندر ته وایي، پښتو کې ورته موږ دریاب یو، او یو نهر دی نهر چې کوم دی دا خوړ او سیند ته وایي، دا واله هم نه ده، دا موږ چې کوم ترجمه د دې په واله باندې کوو واله نه ده، لاندې د هغې نه بهیږي سیندونه او خوړونه. خو دغه سیندونه او خوړونه چې دي نو دا د دې لپاره کندې نشته په دنیا کې چې دا سیند او خوړ دا ځي نو خو په کنده کې روانې که نه بره په ځمکه باندې نه ځي. هلته چې څومره دا نهرونه او خوړونه سیندونه دي دا د ځمکې په سطح له پاسه به روانې، د دې لپاره کندې نشته. ونې ګیر چاپېره لګېدل دي د هغې په دواړو سایډونو باندې به ونې. او بل نهر دی دا نهره، موږ چې پښتو کې نهر دي ته عربۍ کې جدول وایي، جدول. نو د هغو دپاره جنتونه دي چې د هغې د لاندې نه به ونې بهیږي،
هر کله چې دوله د هغې نه میوې ورکړی شي نو دا وایي دو به وایي چې دا خو هغه رزق دی چې دا موږ ته مخکې راکړی شو. دوله به چې ورکوي نو هغه میوې خوراکونه به مشابه د یو بل سره په رنګ کې نه په ذایقه کې خوند به بدل نو حسن تنها فرمایي چې جنتي له به یو لوښی ورکړي خورا هغه به د دې نه خوري بیا به له بل لوښی ورکړي وایي د دې نه خوره نو دی به وایي چې دا خو د هغه مخکني په شانتې دی مخکې چې راته کړی و هغه شانتې خوراک دی. فرشتې به ورته ووایي چې خوره د دې رنګ چې کوم دی هغه رنګ یو شانتې دی خو د دې هغه ذایقه چې دی هغه مختلف ده خوندونه بدل دي رنګ یو شان دی لکه مڼه ده هغه مڼه یې ورله ورکړه مخکې ورله یو مڼه ورکړه دوباره ورله بیا یو مڼه ورکړه یا انار نو رنګ به د هغې یو شان لیکن خوندونه به د هغې جدا خوراک به خوري خوراکونه چې دي هغه ډېر زیات دي. یو حدیث کې راځي چې یو سړي له خوراک ورکړی شي جنتي له نو دی به لګیا په هغې باندې به خوري به نو صادق کاره به پکې وځي فرشته به پسې راشي چې ستا دپاره نور هم ډېر نعمتونه هغه تیار شوي دي یوازې په دې دې شروع کړ دا پرېږده. د میوو په باره کې صحابه کرام تپوس کړی چې د جنت کې میوې شته نبي علیه السلام یو شته وایي څنګه میوې دي د هغې دانه به څومره نبي علیه السلام هغه سړي ته وایي ستا پلار چېرته یو پیسه راوستی دی چې هغه یې لال کړی د هغې نه ګوډی ویسته دی هغه وایي هغه ګوډی چې بیا وپړسئ هغه خو ګوډی د پیسه هغه غټي که نه دومره د هغې یوه دانه د جنت هغه د پیسه د ګوډي په مقدار باندې ده دانه شوکۍ د هغې نه په هغه ځای باندې به بله دانه لګي نو په شکل و صورت کې به یو شانتي او په ذایقې کې هغه جدا دي دا متشابه ورله ځکه ورکوي یو شانتي چې هلته چې ورله ورکوي نو یا خو د جنت هغه مخکې خوراک چې ورله ورکړی نو دوی وایي هغه شانتي دی یا به دوی وایي چې دا موږ ته چې په دنیا کې مخکې کوم راکړی شوی د هغې په شانتي دی دا ورته هغه شانې ځکه ورکوي د دې مڼې په شانتې مڼه د دې انار په شانې انار دا ځکه ورکوي چې کوم ناشنا شی چاته میلاو شي نو هغه د هغې نه یریږي د خوراک په چت باندې هم نه پوهېږي نو مخکې چې لیدلی چې ته استعمال کړی نو هغې ته خوشحالېږي بعضې داسې ډېر خوراکونه دي چې هغه چا نه لیدلي غټو دعوتونو ته سړی لاړ شي خوراک راوباسي هغه نه یې لیدلی یو سړی نو بیا نه پوهېږي چې دا په څه طریقه باندې زه وخورم نو مخکې یې لیدلی نو دو بیا خوشحاله چې دا خو هغه مڼه ده که نه چې په دنیا کې موږ ته راکړی کېده یا هغه انار ده چې په دنیا کې چې کوم دی موږ ته میلاوېده نو دغه حکمت دی پکې بل دا دی چې دو به تعجب هم کوي که نه چې ګوره دا یوه مڼه ده وختي چې ما خوړه د هغې یو شانتې خوند و اوس چې زه خورم د هغې خوند بدل دی د خدای عظیم قدرت باندې به اقرار وکړي چې دا خو الله پاک عظیم ذات دی دو ته چې کومې زنانه میلاویږي بیبیانې ولهم فیها ازواج مطهرتونه د دو لپاره په دې جنت کې چې کوم دی بیبیانې پاکې هغه به پاکي عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي چې هغه به پاکي د نجاست نه ګندګي به پکې نه وي بول و براز به نه وي هلته مني نشته حیض نشته او د پوزې د ګندګي توکانې خراج کې دغه شانتې د بچو د پیدا کېدو ګندګي وغیره دا هېڅ نشته بل حدیث کې راځي چې ادنا درجه جنتي چې دی او هغه سړی چې هغه ته 80,000 خادمان میلاوي شي جنت کې ورته 80,000 خادمان میلاویږي او 2 به د هغه ښځې یو سړی راغی د اهل کتابو نبي علیه السلام ته وویل چې ای ابوالقاسم قاسم د نبي علیه السلام زوی و ای د قاسم پلاره ستا دا خیال دی چې په جنت کې به خلک خوري او سکي نبي علیه السلام زما دی په الله قسم په هغه ذات باندې چې د هغه په قبضه قدرت کې زما روح دی په جنت کې به خلک خوري او سکي او جماع دا به کوي او دې سړي ته به د سلو د دنیا د انسانانو طاقت میلاو شي نو هغه سړي ورته وویل چې سړی خوراک څښاک کوي نو هغه خو بیا تقاضي له هم ځي که نه نو جنت خو پاک ځای دی نو دی به چېرته ځي نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې هلته د خلکو نه دا خوراک څښاک چې وکړي د دې نه وروستو به د دو نه خولش جاري شي خوله هغه خولې نه به د مشکو هغه بین پورته کېږي او د دغه خولې سره به د دوی دا خېټې خالي شي
نو بیا به نور خوري. نو په منونو په ټنونو غلکه خوري او خوراکونه خوري، دا پې بوج کېږي نه. دغسې بل یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام فرمایي چې د جنت هغه بیبیانې چې دي هغه که چېرته دنیا ته وګوري نو د نور او د سپوږمۍ د رڼا چې دا به ختمه شي او داسې خوشبویي به خوره شي په دنیا کې ټوله دنیا به معطر شي. اوس یو سړی دی هغه چې کوم دی هغه یو ښځه ده چې هغې ډېر خاوندان دي، دا به د چا سره وي په جنت کې؟ لکه یو ښځه ده هغې یو خاوند یې دی، هغه خاوند ورله طلاق ورکړو، دا ولګېده د بل خاوند سره نکاح وکړو، هغه ولګېده هغه طلاق ورکړو، بیا بل خاوند سره نکاح وکړو، د چا دوه، د چا درې، د چا څلوره. اوس په دې یو څو میاشتې وشوې برازیل کې یوه ښځه وه د هغې 45 کلونه 45، نو دا یو به طلاقوله او بل سره به نکاح کو، دا به د کوم خاوند سره وي؟ ام سلمې رضی الله عنها هغې تپوس کړی و، نبي علیه السلام ورته وویل چې دې له به اختیار ورکړی شي چې ستا کوم یو خاوند د اخلاقو په اعتبار سره خوښي چې د هغه اخلاق ښه دي هغې سره ځه، د هغه په نکاح کې باید. بیا وی ای ام سلمې رضی الله عنها د دنیا او د آخرت اخیرونه چې وو هغه خو اخلاق والا ویوړه، خو اخلاق والا. دا یو صورت دی. دویم صورت دا دی چې یو سړي یو ښځې چې کوم دی هغه ډېر نکاحونه کړي خو اخري خاوند دې له طلاق نه ورکړي او د هغه په نکاح کې دا مړی، بس هغه په نکاح کې به په جنت کې د هغه سره به بیا کوم کسان چې هغه ماشومان دي او د هغو ماشومان چونکې د هغو خو ودونه نشتي، ماشومان دي کې هغه وفات شوي دي، نو په ورځ د قیامت چې دوی پورته کوي او جنت ته داخلېږي نو دوی به د غټو کسانو په جسامت باندې داخلېږي، دوی ماشومان نه جنت ته چې داخلېږي نو لکه څنګه چې غټ کسان دي 33 سال عمر والا به دا به بالغ به نو هلته به د حورو او د دنیا د زنانو سره نکاح کوي. په دنیا کې داسې هغه جناکۍ چې کوم دی هغه وفات شوي دي چې هغه ماشومان یې نابالغه وي او دا هلکان هم وفات شوي دي، دوی به د یو بل سره نکاح وکړي. یا داسې کسان دي چې هغه سړو چې کوم دی هغه نابالغه نه وو خو د مرګه پورې نکاح نه دی کړی، نو دغسې ښځې په دنیا کې هم موجود دي چې هغو د مرګه پورې نکاح نه یې کړی او دغسې د دنیا نه ته دي، هغو چې کوم دی د دغه دواړو به د یو بل سره نکاح وشي. په جنت کې چې څه غواړي هغه میلاویږي، ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. تاسو پکې څه غواړئ، ستاسو زړه څه شی غواړي او تاسو څه شی غواړئ هغه به تاسو میلاویږي، خو غلط خیالات به نه راځي. اوس که څوک دا اکثر خلق اعتراضونه کوي چې دې سړو ته خو به هورې میلاو شي خو د ښځو ته به څه شی میلاو شي، په کار دا دی چې دې سړو ته 2 یا د هغې نه زیاتې حورې میلاویږي، نو دې ښځې ته دې چې 2 یا مړونه میلاو شي که نه یا زیات مړونه، دا پالتو خبرې دي، دا غلطې دي. دا خبرې چې کوم دی دا ناپاکې خبرې، بېهوده خبرې، د دې منبع چې دا شیطان دی او شیطان په جنت باندې بند دی، هلته ورته دا وسوسې نه اچوي هغه، نو دا خیالات هم د چا نه راځي په جنت کې. دا خیال د چا نه راځي چې ګوره دا دومره خلق راغل دی دا جنت خو د خدای په چا باندې تنګېږي نه، یو دا ابلیس هم راولي د پیغمبرانو نه غټه درجه دې ورله ورکړي، تختې ورله ورکړي، دی دې دلته کېدی. دا خیال هلته د چا نه راځي ځکه چې هلته شیطان نشته او غلطې وسوسې دا خیالات به نه وي. نو وی فرمایل چې وبشر الذین آمنوا او زیری ورکړه کسان ته چې ایمان راوړل دي نیک اعمال کوي چې د هغو لپاره به جنتونه وي چې بهیږي به د هغې د لاندې نه ولي، هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دې جنت نه من ثمرتین د میوو نه رزقا دپاره د خوراک، قالو هذا الذي رزقنا من قبل، دوی به وایي چې دا هغه رزق دی چې موږ ته راکړی شوی د دې نه مخکې. اوتو به متشابهه ورکړی شي دوی ته یو شانې په رنګ کې او جدا جدا په خوند کې، ولهم فیها ازواج مطهرة او د دوی لپاره به په هغې کې بیبیانې پاکې، وهم فیها خالدون او دوی به په هغې کې همیشه وي. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا